کلی کوم جنکۍ دي ستاسو کوم ښځې دي دا ستاسو چې دا زما لونه دي اصل کې ځکه نبي چې دی دا د ټول امت پلار دی نو ستاسو لونه چې دي دا زما لونه دي هن اطهر لکم فاتقوا الله د الله نه ویریږئ ما مه غمجن کوئ په باره د مېلمنو زما کې تاسو کې یو هوښیار سړی نشته ټول غویان یې جو ټول ډنګر یې قالو دو ویل لقد علمتا او هودا تا ته ښه پته ده نشته موږ دپاره فی بناتک من حق ستا د لوڼو په باره کې څه حق بنات قریتک د دې کلي چې کومې جنکۍ دي زموږ ورسره کار نشته دی و انک لتعلم ما نرید یقینا ته ښه پوهی په هغې منې کوم چې موږ غواړو زموږ چې کوم اراده ده زموږ په ارادو منې ته ښه پوهی ځان مه ننګاره کواسې قال لوط علیه الصلاة وسلام ویل هی افسوس حرامیانو وی که زما څه قدره طاقت په تاسو کېدلی او ما سره څه خپل کسان وی یا ما سره څه کومک او ما سره څه وی نو ما به تاسو مروړلي وی دا شانته تاسو دومره حرامیان زما کور ته راغلی زما بېزتي کوئ تاسو زما په کور کې هی افسوس لوط علیه الصلاة وسلام د بل ځای نه راغلی و دا د دې قوم نه و خو پیغمبر و دود پیغمبر څه پېژنده خرو نو بیا الله پاک چې چېرته پیغمبر راویشتی دی نو په زرور قوم کې راویشتی دی زرور قوم کې راغلی دی د زرورې قبیله کې راغلی ځکه چې لوط علیه الصلاة وسلام دا ویل کاش که زه داسې یو قبیله کې پیدا وې چې زما قبیله زروره وې نو څومره ښه به وه قال لوط علیه الصلاة وسلام ویل لو ان لی بکم قوه کاش که زما په تاسو باندې طاقت وې او آوی الی رکن شدید یا زه راغلی وې هغه قبیلې زرورې ته یو زرورې قبیلې ته زه راغلی وې مفسرین لیکي دا خبره ځکه وکړله چې لوط علیه الصلاة وسلام د بل ځای نه راغلی و د دو سره څه نسب او قومیت نه و ورسره قالو دو ویل ای لوطه انا رسول ربک فرشتې راللې وینا یې وکړه لوط یریږه منګه ستا د رب د طرف نه لېږلی شي فرشتې یو لن یصلو الیکه هرګز دو نشي رسېدلی تا ته د دو طاقت نشته دی تا ته ضرر رسولو ای لوطه فاسر باهلک بقطع من اللیل شپې خپل اهل حلال بیا د دې ځای نه وځئ تاسو وځئ دې ځای باندې عذاب راځي او د ملک لاندې باندې کېږي دا شانته خو تاسو ته وځئ بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احدنا څوک د به تاسو کې نه ګوري الا امرأتک ها ستا ښځه انه مصیبها بېشکه یقینا دې ته رسېدونکی دی د عذابو مع اصابهم کوم چې دې قوم ته رسېږي وی دا چې لوط علیه السلام روان شو دا ورسره روانه شوله لوط علیه السلام خپل ملګري ځان سره واخېسته شپې منې وځي او حکم دا و چې شاته به څوک نه ګوري دا چې روانه شوله دا داسې کوي اسمان نه چې داسې ګټه راله بره چوله کته ترې ووتلله سړه شوله دا شانته هغه ځای کې سړه شوله نورو چې کوم مسلمانانو هغه لاړله ان موعدهم الصبح فرشتي وی د دو سره د سبا ټیم دی په سبا ټیم کې به عذاب راځي نو لوط علیه السلام یا الله سبا خو ډېر لرې دی دا سبا خو ډېر لرې دی الیس الصبح بقریب کاش د سبا نیزې وې نو څومره ښه به وه قریب هر کله چې راله زمونږه حکم جعلنا عالیها سافله منګه وګرځولو هغه د ځمکې اوچت طرف لاندې لپاسنی طرف منګه لاندې که او لاندې منګه لپاسه که وامطرنا علیها حجارتنا او حال دا دی چې موږ ورولې په دې منې ګټې من سجیل د خټې کودري موږ په وورول لپاسې نه هغې منې لیکو منظود یعنی پی در پی هغې باندې لیکو مو چې میردین ول د خیردین بر لګېدل کته وتلله اول په ګټې وورېدې ټول ساړه شو نو بیا الله دا ځمکه پیدا شنده الټه کړله بل مخې مسومتن نشانداري ویلې شوي دي چې په هرې ګټه باندې د هر کافر نوم لیکو
فنزد ربستا وما یا من الظالمین ببعیدا او نه د عذاب د ظالمانو لري. مفسرین لیکي قتاده او دارنګ اکرمه وی نه د عذاب الظالمی حاذ الامه د دې امت ظالمانو لري نه دی چې په دې قریشو باندې د عذاب راشي. نو راغلی و کنه په بدر کې چې بدر شو نو ابو جهل صدر شو نو په ټولو کافرو غدر شو، ټولو غدر شو، لاړل تباه برباد شو. وإلى مدين أخاهم شعيبا دا شپږمه واقعه ده.